شرعي او اهم او بنیادی دلیل دی چې څنګه اثبات د احکامات شرعیو دا په قرآن پاک باندې کېدی شي دغه شان اثبات د احکامات شرعیو دا په احادیث مبارکو باندې به هم کېږي. د دې متعلق آیات قرآنیه چې د هغې درته ذکر شوی هغه هم درته ذکر شو. دارنګه ورسره د دې منکرینو د احادیثو چې د دې کوم اشکالات او د هغه اشکالاتو تذکره هم درته اجمالاً وشوله. اوس د مقدمې د علم په طور سره یو دو خبرې به درته ذکر کېږي. یو مقدمه د علم وي او دویم مقدمه د کتاب. مقدمه د علم مطلب دا دی چې دا کتاب په کوم علم کې لیکل شوی دی چې هغه علم حدیث دی د دې متعلقات ذکر درته وشي چې حدیث ته ویل کېږي لغتاً او شرعاً او د دې موضوع څه ده غرض یې څه دی د احادیثو اقسام څه دي د حدیث د سنت د خبر په منځ کې فرق شته که نشته دی. دارنګه د احادیثو په دې اقسامو کې کوم قسمونه مقبول دي کوم مردود دي. په احادیثو کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي د دغه کتابونو نمونه څه دي. نو دا مقدمه د دې علم ده. په دې کې اکثر مباحث ډېرو ملګرو الحمدلله ویلي دي او څه به انشاءالله درته ذکر هم شي. خو موږ به ذکر د مقدمې د کتاب نه شروع کړو ځکه بحث دی یو کتاب ستاسو دوی دی غټ دی بیا ختمیږي نه. په مقدمه د کتاب کې دوه خبرې ذکر کیږي. اولنۍ خبره هغه د مؤلف او د مصنف متعلق. دویمه خبره د مؤلف او د مصنف او د کتاب متعلق. او دوه خبرې دي، یو د مصنف او د مؤلف د هغه تعارف، دویمه خبره د دې کتاب تعارف. نو اولا به د مصنف علیه رحمه د تعارف وکړو انشاءالله. د ده په تعارف کې به یو څو خبرې ذکر کړي. اول د ده سلسله نسب، دویم د ده سن وفات او سن پیدایش، دریم د ده پرورش او تربیت، دریم د دوی د څلورم د دوی د حافظې بیان، پنځم د دوی چې کوم علمي سفرې شوي دي، شپږم د دوی ورع او تقوا او پرهیزګاري، اووم د دوی ته په دې سفرو کې چې کوم حالات واقعات مخې ته راغلي دي سختۍ پرې راغلي دي. د دې خبرو تذکره به انشاءالله درته کېږي. نو اولنۍ لومړنۍ خبره چې د حضرت امام بخاري رحمت الله تعالی علیه نوم او نسب. د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه کنیت ابو عبدالله، د دې کنیت ابو عبدالله. لقب د دوی علماء ته امیر المؤمنین فی الحدیث وی. امیر المؤمنین فی الحدیث.
نوم د محمد د پلار نوم اسماعیل د نیکه نوم ابراهیم د ورپسې نیکه نوم مغیره او بیا د ورپسې نیکه نوم بردیزبا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن البردیزبا لیکل بکوي مرګرو ګوره باندې دا باندې کوي چې دا استاد مخته کتو کې ډیر زیات ثواب دی بس نا چهره انور چې ګورو موږ ته ثواب ملایږي صرف ثواب ته باندې کې نه ها چهره انور دیدار باندې کوي الله پاک ان شاء الله په جنت کې خپل دیدار بیا د نصیب کی خټه بیا ورته ګوره تا دلته به کشکړه پکاوي لاس وځاوي دا په نوې چې لکه دا په دلته لیکلي دي مونږ هم لیکلي دا تم لیکلي دي نه ته چې په کوم سیس باندې خپل قلم راکاږي دا ستا په دیړه کې لیکلي کېږي ستا په دې حافظه کې دا لیکلي کېږي بیا چې ته څنګه راړي نو دا راړولو سره به انشاءالله تا ته یادېږي او که نه ته صرف اورېدو باندې اکتفا کې او تاسو وایئ چې نه یاره مونږ خو د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه نه څه کم نه یو ځکه د ده واقعات به تاسو ویډیو درته رابم شي چې نورو ملګرو به لیکل کول امام بخاري صاحب به لیکل نه کول نورو ملګرو به کول او امام بخاري صاحب به نه کول نو تاسو هم ځان په هغه کې حساب کړی دی چې نه موږ د امام بخاري صاحب ملګري یو چې څنګه هغه نه کول د خوشحالي موږ هم نه کوو نو هغه خو د نر بچی وکړ هغه خو په یو ځل ملګرو ته 15,000 احادیث بیا تېر کړي دي چې تاسو دا لیکلي دي شا به خوښ شئ اوس ورته نو اوس تاسو ته ما د خیره سره چې دا څه وویلې په دې کې انشاءالله 10 کسان به صرف راته واوروئ او دا باقي در کې نشته دی او لیکل نه کوئ نو که الله د امام بخاري رحمه الله په شان حافظې درکړي وي نو بیا هم لیکلو ته ضرورت نشته خو هغه شی خو نشته ځکه هغه ورع غواړي تقوا غواړي پرهیزګاري غواړي نو هغه شی نشته دی نو لیکل به هر سړی په خپله کوئ د بل چا لیکلو ته به نه وایي چې وایي که د ټیکو لیکلو که د غلطو لیکلو او څه پکې دا شي چې هغه صرف دیدار کوي یاره د استاد مخته کتو کې ډېر زیات ثواب دی او یو حج او عمرې ثواب پرې میلاویږي نه حجونه عمرې به انشاءالله په خپل ټیم کوئ ها نو دلته کې به صرف د ثواب په نیت نه کښېنئ صرف د ثواب په نیت باندې به نه کښېنئ په نیت د زده کړې به کښېنو او په دې زده کړه کې انشاءالله ډېر لوی خیر دی الله به انشاءالله د نبي لوی خلک جوړ کړي ها نو لیکل کوئ او که چا سره فی الحال قلم نشته نو هسې ګوتې راکاږي تاسو وایئ چې کله بوډېګان سبق ورته ښیي چې هغوی سبق نه وي نو څه ورته وایئ چې بس وایه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم داسې خو کولی شئ که هغه بوډېګان نو حکم نه نو ځان سره صرف په هغه باندې ولیکئ محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم چې ستا څه نه څه لاس اوچتېږي سبا خو بیا در سره پین در سره یي که نه که نه سبا به هم نه یي در خیر سره مشره او پټکي والا پین به در سره یي که نه ښه جي نو لیکل خامخا کوئ ها په دې کې د قیامت په ورځ باندې به وي د شهداو وینې او د علماو د طالبانو لیکل به تللی کېږي د شهداو وینې او د علماو د طالبانو لیکل به دا به د خیره تللی کېږي او د دې طلباو د علماو چې کوم لیکل دي د دې کومه صحیح ده دا به درنه وي د شهداو د وینو نه شهادت خو تاسو هسې د خیره سره ډېر خوښ دی چې ډز نه وي شوی تاسو دلته کې بیا د هغه ممبر لاندې ننوتې هلکه څه چل دی بس مرمه که نه ځکه ته غواړې دعاګانې کې چې خدای مرګ د شهادت مې نصیب کې او اوس لګې د ممبر لاندې ننوځې نو هغه کار خو هسې زموږ د ملیانو نه پاتې دی نو څه به کوو د خیره سره خپل د خیر لیکل وکړئ چې دغه څه ناڅه اثار هم پاتې شي که نه او بیا به د سکول کالج د هلکانو په شان نه کوئ چې بس کیسه ختمه شوله پاڼې وشوله او په روډ باندې وله نه د درجې اوله نه واله تر دوره حدیثه پورې پکار ده چې ستا ټولې کاپۍ ستا سره محفوظې وي او په دې موقع استاد دا فرمایلو په دې موقع دا فرمایلو په دې موقع دا فرمایلو نو دا به تا ته زاړه یادونه ټیم په ټیم به بیا درته دا یادېږي نو دا به شلویم نه ها نو
نو ځان نه به واړه نه جوړوئ نو لیکل به کوئ او دا لیکل به ستا سره پراته وي او د دې سره به ته به کوشش چې خپل لیکل وګورې خوند به نه درکړي چې هلکې تا څومره ګنده لیکل دي په دې خو زه هم نه پوهېږم نو بس هغه یو څو میاشتې په دې کې به لیکل هم شروع کړي نو لیکل به دې هم ښایسته شي لیکل به مو هم ښایسته شي نو د دې خبرې اهتمام به کوئ لیکل به خامخا کوئ لکه تاسو ته ما اشارتن ویلي وو چې امام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به دا فرمایل چې زمانه د چا هم روایات کې نو سوا د عبد الله بن عمر سیدنا ولی وهو يكتب ولا اكتب وهو يكتب ولا اكتب هغه لیکل کولی شو ما لیکل نشو کولی نو چې د چا لیکل وي نو هغه ته علم زیات وي دا هغه علم زیات وي چې د چا لیکل نه وي نو د هغه علم کمزوري وي ځکه دا خو د ځانو حافظي دي او ټول د ګیس نه ډکې دي نو دې کې خو دومره څه نه وي که څه پکې پاتې کېږي نه د ګیس سره هر څه د نه وځي ګیس ته نه خارجېږي نو هغې سره هغه علم هم د نه حاجت شوی وي پوه نه شوې صرف ستاسو تا نه غور څه وکړي نو د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه سلسله نسب محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن البردزبہ دا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا آخرانی نکل چی بردزبہ دے بردزبہ دا دا دی فارسیانو پا جبہ کی کاشکار او زمیدار دویدی کی بردزبہ دا دی فارسیانو پا جبہ کی زمیندار او کاشکار دویدی کی دے دا دین پا اعتبار سر وی مجوسی ہو پیشے پا لحاظ سر و کاشکار ہو و دا دین پا اعتبار سر دے مجوسی ہو او قدر مجوسیت کی دا تمرگ را کرے دے مسلمان شوے نلے بیا دا دی بردزبہ چی کم بچے دے مغیرہ دا مغیرہ دا بخارا دا سمرقند او دا کابل یو امیر او حاکمو دا بخارا او دا سمرقند او دا کابل دا دی یو امیرو دا هغنم دے یمان ابن اخنس الجعفی یمان ابن اخنس الجعفی ددر یمان ابن اخنس جعفی فلا سر اللہ جل شانہ دی مغیرت ایمان و اسلام نصیب کرو دے مسلمان شروع د دې وجینه د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په نسبتونو کې دو نسبت چې ذکر کیږي یو یمانی دویم جعفی یمانی جعفی دا دواړه نسبتونه د ولای اسلام دي دا دواړه نسبتونه د ولای اسلام دي چې د یمان ابن اخنس جعفی د په لاس سره اللہ دی مغیرہ سے تا ایمان نصیب کرے ہو دے مسلمان شوے دا دے وجہ دا دی خاندان تا یمانی او جعفی ویری کی نو یمان خود دا نم دے دا دی حاکم او جعفی دا دی قبیلہ دا نو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فتود دو نسبتنا یو یمانی دے دویم جعفی دے دا دا ولای اسلام کو بنیاد باندھی چې د نیکه مغیره صاحب د یمان ابن اخنس پلاس مسلمان شوی و په دې بنیاد باندې امام بخاری صاحب ته هم یمانی او جعفی ویلي بیا د امام بخاری صاحب چې کوم خپل نیکه دی ابراهیم او د مغیره صاحب بچی دی د دې ابراهیم متعلق علما فرمایي چې د احوالنا تاریخ خاموش دی تاریخ کې د څه تذکرہ نه ده شوې چې د کوم حیثیت سره دی نه د ایمان متعلق څه خبره شته دی
نه د علم د متعلق څه خبره وشته دی، څه تذکره د ده په تاریخ کې نه ده شوې. بیا د دې ابراهیم صاحب چې کوم بچی دی اسماعیل او د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه پلار دی، د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه پلار اسماعیل د ده متعلق علما لیکي چې کانا ابو البخاری ابو البخاری من العلماء الورعین. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې کوم پلار دی اسماعیل سے د هغه علما او محدثین نه دی چې هغه انتهایی تقوادار او پرهیزګار محدثین او علما دي. نو د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه والد سے د محدث دی، عالم دی، او د امام مالک رحمه الله په شاګردانو کې دی، او د عبد الله ابن مبارک رحمه الله سره هم ملاقات شوی چې ما د سره ملاقات هم شوی دی او په دواړو لاسونو را سره مصافحه کړې ده. بخاری شریف کې ورته راشي. نو د دوی د والد سے ملاقات د عبد الله ابن مبارک صاحب سره هم شوی دی، د امام مالک رحمه الله د شاګردانو نه دی. او د امام بخاری سے خپل نوم دی محمد. زمونږ ډېر خلک بیا په وړه خبره کې راګیر شي. لوی سړی هلکه یو تپوس د نه کوم وکړه، زه بس لرې به نه ځم، اسانه تپوس د نه کوم د امام بخاري صاحب څه نوم نو به دا شروع کو بیا راته پته نه لګي. دا یاد ساتئ چې د امام بخاري صاحب څه نوم دی؟ محمد. د پلار یې څه نوم دی؟ او د نیکۍ څه نوم دی؟ د نه هېر نه شي، کم از کم چې دا درې خو درته یاد دي که نه، کم از کم چې درې خو درته یاد دي. خو چې علماو څومره ذکر کړي دي، دا پنځه نومونه ذکر کړي، نو پنځه نومونه خو یادول څه ګران کار نه دی چې دا ټول تاسو ته یاد دي. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ. نسبتونه د امام بخاری سے دو درته ذکر شول چې یو نسبت د یمانی دی، او دویم نسبت د جعفی دی، او دریم نسبت د بخاری دی. نو بخاری دا په اعتبار د وطن سره د ویلې کېږي چې بخارا دا د دوی کلی، د دوی وطن، د دوی علاقه وه، نو ځکه دته بخاري ویلې کېږي. پیر سے مبارک آرام فرما کو بنے، وقاص پیر سے آرام فرما کو بنے. تاسو اکثر پیران لگا غشي کنه په مراقبه کې شي، نو دې دې استاد ته توجه کوم چې اخلاص پکې شته کنه. نو توجه وکړو ماته، نو کوشش وکوي چې څوک ودان نشي، ځکه پیر سے مبارک ته خدام نشي ویلې چې د خیر سره پیر سے ودان نه دی ته وایي چې هغه یو کس پیر سے پیزو اچو نه بیا د دې وکړه دسی وای چې پیر سے پیزو فرمایلو. نو پیر سے آرام فرما ہو بنے، نو آرام فرما کیے گئے بنا، ہاں تاسو بکی او بیدار بوسی گئے. نو دریم د دې چې کوم نسبت ته بخاری نو دا د په اعتبار د وطن سره چې دا د دې کلی، د دې علاقې، د دې وطن وو، نو ځکه دته بخاری ویل کېږي. نو موږ کتاب ته هم بخاری شریف وایو، دته هم څه وایو؟ بخاری وایو. نو نه ملایم ته پته لګېږي چې د کتاب څه نوم دی، او نه د عوامو ته پته لګېږي چې د کتاب څه نوم دی او د ده څه نوم دی. هلکه دا څوک دی؟ دا امام بخاري دی. او دا څوک دی؟ دا کتاب بخاري دی. لکه موږ خو دې پوهه نه کړلو، نو بس ډېر تپوسونه مه کوه، دا د علماو خبرې دي، او بس د په دې کې بار مه داخلېږې که نه، بس د دې پسې ته مه ګرځه، بس دومره یاد ساته او دته خپله نه ورکړو. نو اوس دې سړي ته زه څه ووایم چې د خپل څه نوم دی او د کتاب یې څه نوم دی. نو د کتاب یې پوره نیمه سپاره نوم دی، ها، او د دې په هغه د امام بخاري صاحب هم تقریبا نیمه سپاره نوم و.
نو دلته د دریم نسبت د شي دی هغه بخاری دی. نو بخاری په اعتبار د وطن سره چې دی د دې وطن د دې علاقې باشنده دی، نو ځکه دته بخاری ویل کېږي. او یمانی د یمان ابن اخنس بلاس باندې د نیکه چې مغیره د ایمان قبول کړی دی، او بیا د دې یمان تعلق دا د جعفی قبیله سره چې دا عربی النسل دی، د هغې قبیلې په بنیاد باندې دی هم منسوب دی جعفی ته. او بخاری ورته څنګه ویل کېږي چې د دغې کلي وطن د دې علاقې د دې باشنده دی. د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه پیدایش کله شوې ده؟ د ده سنې پیدایش څه دی؟ کله دی پیدا شوی؟ نو د دوی د پیدایش متعلق علما لیکي چې په 14 شوال د نن نه تقریبا 2 ورځې وړاندې پیدا شوی. د نن نه 2 ورځې وړاندې، نن شلم دی، نن شلم شوال دی او دی په 14 نو نن عقیقه وه، په نننۍ ورځې څه وه؟ عقیقه وه. نو په 14 شوال 140 هجری د جمعې په ورځ باندې پیدا شوی. 14 شوال 140 هجری د جمعې په ورځ باندې پیدا شوی. تیرہ شوال 194 ہجری بروز جمعہ د حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائش. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سنی وفات د هفته پشپا چې دا د اختر شپه هم وه، د هفتې په شپه چې د اختر شپه هم ده 256 هجري 256 هجري په دې کې د دوی وفات شوی د هفتې په شپه چې د وړوکي اختر شپه ده 256 هجری ده. په دې باندې د دې وفات شوی او په مقام خرتنګ کې، مقام خرتنګ د زینوم دی خرتنګ، دلته کې وفات شوی هم دی او دلته کې دفن شوی هم دی. ټول عمر د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه 14 ورځې کم 2 کاله دی، 14 ورځې کم 2 کاله د دې ټول عمر دی. د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه تربیت او پرورش د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه والد سے د دوی په وړوکوالي کې وفات شوی چې امام بخاری سے وړوکی و، والد سے بھی وفات شو. نو د یتیمۍ زندگی تیره کړې ده. د تربیت او د پرورش ټوله ذمہ داری هغه د په مور باندې راغله. کله چې والد سے وفات کیږي او د هغې نه وړاندې بیا هغه دا خبره کړې وه دی لوی تاجر هم، محدث او عالم هم او لوی تاجر و. نو دوی دا خبره کوله چې زما دا څومره مال دی، په دې کې نه حرام روپۍ شته او نه پکې مشتبه شته، نه په دې کې 1 روپۍ د حرامو شته او نه پکې 1 روپۍ هغه مشتبه شته.
ټول د اول نه تر اخره پورې حلال پاکیزه مال دی. دغه حلال پاکیزه مال سره د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه پرورش او تربیت شوی دی. او چې کله مال حلال وي د هغې اثر ښکلی وي، او که چېرته مال حرام وي نو د هغې اثر بیا بد وي. لکه ډېر هم دعاګانې کوي او ډېر کوشش د تربیت کې، ولیکن چې حرام دي خوړلي دي ورباندې نو دا بچې به دې ځای ته نه راځي. او چې حلال دي پې خوړلي که اول کې ډېر هم بدماشي او ډېر وانې هم کوي، لیکن بالآخر دې دنه به الله یو لوی انسان جوړوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ډېر لوی شخصیت دی. دیم په اوله کې لږ ګډوډ ربابونه مبابونه هر څه کړي، خو والدین انتهایی تقوادار پرهیزګار او ډېر حلال خوارو. الله جل شانو ته نبی ادا شرعي شخصیت جوړ کړ. نو د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه پرورش هم په حلال باندې شوی. د دې وجې نه زمونږ د اکثر علما چې تیر شوي دي نو دوی د مدرسې ډوډۍ به نه خوړله، د مدرسې ډوډۍ به دوی نه خوړله، خپله خرچه به یې کوله. ولې؟ وایي ځکه دا خو د خلکو مالونه دي، موږ ته څه پته ده چې د چا مال حلال دی د چا حرام دی. ځکه تاسو ته څوک راشي یاره استاد جي زما بانډ راوتی دی او 15 کروڑ روپۍ پکې راوتي، زه استعمال نه څه به کوم بچه بل چاته به یې ورکوي، نو هغې بیا کوم غواړي مدرسې ته یې راوړي. نو هغه خرابې روپۍ چې کوم هغه ته استعمال جایز نو هغه په چا خوري؟ په طالب مولا باندې خوري. دارنګه د زکات روپۍ دي هغه په چا خوري؟ په طالب مولا باندې خوري. د نظر او د منښت روپۍ دي چې دی خپلې ښځې ته نشي ورکولی، بچو ته نشي ورکولی، په چا باندې به یې خوري؟ په طالب مولا باندې. نو هغې خو زموږ ته پاتې نو خامخا د دې هغه اثر په انسان کې وي. او چې کوم انسان خپله خرچه کوي، حلاله روپۍ په ځان باندې خرچ کوي، نو د هغې اثر ډېر زیات ښه وي. نو تاسو کوشش کوئ چې خپله خرچه په خپله باندې برداشت کړئ. تا باندې څومره خرچه راځي، تا باندې 15,000 شپږ راځي، نو بس دا د خیر سره هر هغه یکم تاریخ باندې 10,000 روپۍ جمع کوه په هغه کې، یاره دا زما طرف نه والی او بس بل ته کې دا خوراک نو خپلې روپۍ به دي بس په ځان یې ته لګې، نو د دې به ښه اثر یې در باندې وي. دې باندې تاسو غریبانان کېږئ نه، اثر به در باندې ښایسته وي. ځکه دا خو نبي علیه صلات وسلام او اهل بیت هغوی باندې زکات صدقات دا ناجایز و ناروا. ولې؟ ځکه دا د خلکو د مالونو خیرې دی، د خلکو د مالونو خیرې دی. نو موږ دغه خیرې چې خورو نو خامخا په موږ کې به دغه د خیرېوالي اثر به موجود وي. نو چې د چا ته الله وس ورکړي هغه کوشش کوئ چې دا خپله خرچه جمع کوئ، خپله خرچه جمع کوئ، نو انشاءالله ښکلی اثر به وي د دې. او بیا خو تاسو ټول د الله په لاره کې او تاسو چې کله د الله په لاره کې نو تبدیلیان نو فضایل اورېدلي که نه چې د 1 روپۍ څومره بدل دی؟ 49 کروڑ. څومره؟ 49 کروڑ. ستاسو د 49 کروڑ نه هم زیات دی، ستاسو د 49 کروڑ نه زیات دی. ځکه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. تاسو بغیر حساب کې ستاسو څوک حساب او اندازه نشي لګولی. نو چې تا د 1 روپۍ دومره حیثیت دی نو چې تا زرګونان په ځان ولګول نو ګټه دې وکړه که تاوان؟ ګټه مو وکړله. نو تاسو چې ځان ته پیکیجي کوئ نو هغه پیکیجونه دا ښه نه ده، پیکیجو نه تېر شئ او د نسوارو نه تېر شئ، په ځان باندې خپله خرچه په خپله کوئ. نو انشاءالله الله به ستاسو په علم کې خیر او برکت درته اچوي. او چې چا وس کړي شي نو هغه خو جوړه د دې دپاره ده چې تاسو ته به د خیر ډوډۍ به هم دوی درله درکوي او لنګر به هم درله درکوي. خو چې د چا وس کېږي نو هغوی کوشش دا کوئ چې په دې کې ستا په دې ټوله زندګۍ کې د دې اثر بیا موجود وي. نو د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه تربیت چې شوی دی، پرورش چې شوی دی، په دغې حلال پاک مال باندې شوی دی. د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه یو بل ورور د هغه نوم دی احمد، یو بل ورور دی احمد. علماو لیکلي چې دا د امام بخاري صاحب نه مشر و، دا د امام بخاري رحمه الله نه مشر دی. نو یو دی دی یو دا بل ورور دی. نو والده محترمه د دې تربیت کوي
چې کوم نیکان خلک وي صلحا وي په هغوی باندې دنیا کې ازمایشات ډېر راځي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وشو چې د الله حبیبه په دې دنیا کې زیات ازمایشات په چا راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې په انبیاء کرام زیات ازمایشات سخته هغه په انبیاء کرام. بیا د دې پسې چې څومره نیکان دي دومره الله په هغه ازمایش هم راوړي چې څومره چا کې تقوا پرهیزګاري ډېره ده دومره په هغه باندې ازمایشات هم راځي سختۍ هم راځي. نو د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه والده محترمه مکرمه هغه هم ډېره پرهیزګاره وه. نو یو طرف ته لوی ازمایش پیدا رالو چې دا په سوانۍ کې کونډه شول، یتیمان بچي ورته پاتې شول. نو دا د یو زنانه دپاره یو ډېر لوی ازمایش لکه د پښتنو رسم خو درته معلوم دی چې د 18 کالو جینۍ وي او یو بچی پیدا شولو او بس خاوند یې مړ شو، دا به د یو بچي ته به سر سپینوي، واده بل ځای کې نه کوي، ولې دا بچی دی که نه هلک دی. نو دا هلک چې وشولو بس د دې زندګي ټوله ګډوډه شوه. نو اوس په 18 کلنۍ کې دا کونډه شوې ده او دا تر 80 کالو پورې به دغه شان ناستې وي د یو بچي ته. نو د پښتنو دا ډېر خوشي رسم رواج دی نه، پکار دا ده چې بده ته زر واده کوئ، زرې واده کوئ. او که چېرته څوک لوی دي په خپله باندې او پلار یې وفات شو مور یې پاتې ده نو به ټول په شریکه روزه راغونډ شي مور ته چې مور یو ښایسته واده درته کوو. واده کې خپل مور یو تاریخ جوړ کړی، ځکه چې څنګه ستاسو اړه کېږي خو دا شر ستاسو د مور هم بیا اړه کېږي. نو دا مه وایه چې دا شرم دی، دا شرم نه دی، دا سم صحیح کار دی، دا سم صحیح کار دی، شرعي عمل دی. په دې باندې مه شرمېږئ، په نارواو شرمېږئ او په رواو باندې فخر کوئ. نو د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په والدې باندې یو لوی ازمایش هغه دا و چې په ځوانۍ کې کونډه شوله. بل طرف ته ازمایش پیدا راللو چې د دې امام بخاري رحمه الله سره ډېره مینه او محبت یو او دا قصد او اراده یې وه چې یاره زه به د خپل بچی د ده نه یو ډېر لوی عالم به جوړم. دغه بچی په سترګو باندې ړوند شو، دا بچی امام بخاري رحمه الله په سترګو باندې ړوند شو، نابینا شو. اوس چې کله دی په سترګو ړوند شولو نو مبارکۍ هسې د زړه نه ډېره زیاته غمجنه پریشانه وه، ځکه خاوند یې وفات شوی، په ځوانۍ کې پا کونډه شوې ده، بل طرف ته بچي ورته پاتې دي، په بچو کې یې ورته په سترګو باندې ړوند شولو. نو ډېره زیاته خفه او د الله نه سوالونه کوي. الله جل شانه د دې دعاګانې قبولې کړلې. ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې راغلو، ورته بشارت او زیری ورته اورېد. ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې راغلو، بشارت او زیری ورته اورېد چې الله جل شانه ستا دعاګانې قبولې کړې او ستا د بچي نظر واپس شو، ستا د بچي نظر واپس شو چې کومه بینایي ختمه شوې وه واپس الله هغه روغ کړی دی. چې سحر راپاڅېدله بچی وکتلو، واقعي د بچي نظر یې صحیح شوی او درست شوی و. علما لیکي چې وروسته امام بخاري رحمه الله بیا چې کله د طلب د علم دپاره وتې و نو د ګرمۍ موسمونه و، د ګرمۍ کې به سفرې وي، پیدل سفرې وي، نو د ده یو ځل بیا دا نظر ختم شو، بیا په سترګو باندې ړوند شوی. خو بیا ورته خلکو اعلان دا وښودلو چې دا سر ورته ګنجۍ کې او څه بوټي ورته وښودل چې دا ورته په سر باندې کېږي. چې کله یې ورته سر ګنجۍ کړه نو هغه بوټي ورته په سر باندې کېښودل، الله جل شانه د هغې سره دوباره بیا ورته نظر واپس کړی دی. نو 2 ځله وې په ده باندې دا ازمایش راغلی دی چې د ده د سترګو نظر په زندګۍ کې یو په بچپن کې او دویم په ځوانۍ کې. نو امام بخاري رحمت الله تعالی علیه چې کله په خبر باندې پوه شولو نو والدې هغه د کلي او د وطن چې کومه وړه مدرسه وي او مکتب ورته ویلې کېږي لکه ستاسو په دې محلو کې جوماتونه وي، نو هغه جومات ته واړه خلک لیږي. نو هلته کې قاعده هم وایي، د قاعدې سره سره دا ابتدایي خبرې چې هلکه موږ څوک یو، موږ مسلمانان یو، مسلمان څوک دي، په څه باندې سړی مسلمانېږي، د اسلام څو بناګانې دي، نو دا ابتدایي خبرې چې ورته ویلې کېږي نو دې ته مکتب ویلې کېږي. نو د په دې کلي وطن کې ستاسو نن سبا اصطلاح کې پرایمري، دا چې کومې پرایمري دي نو دې ته مکتب ویلې کېږي. نو دغې مکتب ته دې داخل کړلو
نو الله ورته مضبوطه حافظه ورکړي او په لنډ وخت کې چې څه هغه زمانی مطابق علوم هغه ډېر زر یاد کړ او د دې سره سره چې دې وړوکې د 10 کاله عمر دی د احادیثو د یادولو د دې شوق هم الله د پړه کې پیدا کړو چې د عمر کله 10 کاله شو یو لسم کال شروع شو نو دې د ابتدایي علوم نه فارغ شو چې کوم ابتدایي علوم دي د دې نه دې فارغ شوی دی نو د دې په دې کلی په وطن کې د یو لوی عالم مشهور محدث امام داخلی رحمه الله امام داخلی لکه ضد خارجي امام داخلی رحمه الله د احادیث یو ډېر لوی حلقه بلګیدل ډېر علما وو د په دې حلقې کې نو امام بخاری رحمه الله هم د درس تراتل شروع کړ او وړوکې دي 10 کال عمر پوره دی او 10 کال د عمر شروع دی نو دې براتلو د امام داخلی رحمه الله سبق بیا اوریدلو یو طرف ته بناسو د استاد ماړو سره التفات او توجه نظر به پینو دا وړوکې ماشوم نه مناسب چا سره برابرې د چرچړې لکه تاسو په جماعتونو کې پاتې کېږئ نو در سره وړوکې چړې ومي نو هغه د مقصد دلته کې راوسي یو ګوټ کې دي کېنولې چې لکه زه سبق نه فارغېږم چې تا سبق یاد کړي نو د امام بخاری رحمه الله هغه وړوکې و نو د استاد پیدا خیال چې کېدی چې دی به چا سره هسې راغلی خو دی به باقاعدګۍ سره سبق ته راتلو یو طرف ته به ناست نو یو ځل مې امام داخلي رحمه الله احادیث بیانې نو په احادیثو کې وایي چې حدثنا سفیان عن ابي الزبير عن ابراهيم حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم بدا وړو کې ماشوم ورته راپاتو استاد جی دا سند دی غلط ویلو بس استاد په دې دی چې دا خبره وي کړې شه دې خچي ته په دې خبرو سپي کې وړو کې ماشوم او تاسو څه بده چې ماټي کوی دی ما غلط ویلو امام بخاری رحمه الله ډیر ادب سره په عاجز او استاد جی د کشر تاسو سره کوم نسخوي نو خیر تاسو هغه نسخو ګوره نو امام داخلي رحمه الله چې دا خبره اوریدل نو دماغ ته خوش شو چې هغه سړی صحیح خبره راکړي نو بس لاړو خپل کور ته لاړو چې د سره کوم نسخه او کوم کتاب او هغه راواخې سروي کړو چې وی کتر واقعي هغه ابو زبیر نو چې راو ورته بچی ته وایي دا سند څنګه دی نو ته استاد جی دلته کې چې دا کوم سند دی حتی سنا سفیان عن ابي الزبير نه دی عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي عن ابراهيم نو دا ابو الزبير نه دی دا زبير بن عدي دی ولی وزکه دا ابو الزبير لقاء د ابراهيم سره ثابت نه ده دا ابو الزبير لقاء او سماع د ابراهيم نه ثابت نه ده نو امام داخلي رحمه الله چې دا خبره ووري ټول شاګردانو په وړاندې ورته چې صدقه ټول شاګردانو په وړاندې ورته صدقه دا ماشوم چې سوي دا صحیح صدقه اشتیا خبره وکړه بالکل واقعي دا خبره تک شان ده چې څنګه د بیان کړله دا ابو زبیر نه دی دا زبیر ابن عدی دی دا ابو زبیر نه دی دا زبیر ابن عدی رحمه الله دی امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د امام داخلی رحمه الله په حلقه درس کې ناس به کوله بیا د دې د کلی د وطن د علاقې یو بل مشهور معروف عالم دین او علامه بیکندی رحمه الله علامه بیکندی رحمه الله دغه هم یو ډیر لوی حلقه د دې درس و او ډیر شاګردان به د حلقه درس راتلل دې په خپل باندې فرمایي علامه بیکندی رحمه الله وی چې کله زما درس ته محمد ابن اسماعیل راشي چې کله زما درس ته محمد ابن اسماعیل راشي نو زه انتهایی پریشان شم ډېر زیات پریشان شم چې هغه وړوکی ماشوم دی او د ده په وړاندې چې په داسې نه چې غلطي ده نه وویل شي
او دا خو ډېر زیات ذهین دی او دا ډېرو احادیثو حافظ دی. سلیم ابن مجاهد دی یو محدث دی. سلیم ابن مجاهد دی فرمایي چې زه د علامه بیکندي رحمه الله خوا ته لاړم. علامه بیکندي رحمه الله راته وفرمایل یو ملګری چې بس یو څو منټه مخکې راغلی وې، یو دا شان ماشوم سره مې ته ملاولې چې هغه ته 80,000 احادیث یاد دي. یو دا شان ماشوم سره مې ملاولې چې هغه ته 80,000 احادیث هغه ورته یاد دي. نو په بچپن کې په وړوکوالي کې 80,000 احادیث هغه یاد کړو. اوس چې په من باندې وفاق والو په دې مسلم کې 20 احادیث دا لازم کړي. څو احادیث 20. نو په دې ټول هغه کې صبح سرات کې چې وګوري کې په دې کې نو دلته کې به 20 کسان به دا شان پیدا نه کړي چې دا 20 احادیث ورته یاد دي. 20 کسان به پکې پیدا نه کړي چې دا 20 احادیث ورته یاد دي. او هغه یوازې په وړوکوالي کې چې لا هم په بلوغ ته نه دی رسېدلی، دی لا بلوغ ته نه دی رسېدلی، وړوکی دی. او څومره احادیث ورته یاد دي؟ 70,000 احادیث هغه ته په دغه وخت یاد دي. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه ته الله د نور صفات سره ډېره مضبوطه حافظه ورکړې وه. د دې یو کلاسوینو دی حاشد ابن اسماعیل. حاشد پشان د حاسد خوشین دی، حاشد ابن اسماعیل دا د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه کلاسوینو دی. دی واقعه ذکر کوي چې موږ به د خپلو شیوخو خواته تللو احادیث به زده کول. او زمونږ چې څومره ملګري وو دې ټولو به دا احادیث لیکل. زمونږ چې څومره ملګري وو ټولو به احادیث لیکل. ځکه هغه وخت کې به دا کتابونه نه وو کړل. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه به لیکل نه کول. چې یو څو ورځې تېرې شولې دا ملګري ورپسې شو چې ملګريه دا ته څه کوې؟ هسې وخت ولې ضایع کوې؟ داسې وکړه چې احادیث نه لیکې او دلته کې راځي او زمونږ سره ناستې په دې باندې لاړ شه، څه مزدوري غریبي وکړه، پیسې به وګټې، هسې وخت ولې ضایع کوې؟ او د بل کس ځای دې نیولی دی، دا ځای به هم خالي کړي. نو یو ورځې دوه ورځې اخري کې سړی ډېر تنګ کړو. امام بخاري رحمه الله ډېر تنګ کړو چې بار بار پرې غرونه توانې راته راکوی. نو چې څومره ملګري ټول ملګرو ته شابه ملګرو کېنه او چې څومره د چا لیکل کړي د هغه ټولې کاپۍ مخې ته ونیسئ. بس شروع کړه د اولې ورځې نه چې څومره احادیث یې تر دې ورځې پورې لیکلي نو وي 15,000 احادیث وو. څومره احادیث یې لیکلي وو؟ 15,000 احادیث. ستاسو په دې ټول بخاري کې غیر مکرر روایات هغه 2,000 نه دي. ستاسو په دې ټول بخاري کې څومره غټ کتاب دی؟ صرف یو جلد او ورسره بل جلد. په دې ټول بخاري کې غیر مکرر روایات چې راوالي 2,000 مجموعه نه دي. او دلته په دې په یو ټیم کې څومره روایات؟ 15,000 روایات، 15,000 احادیث وی لیکلي دي. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه ورته شروع شو دا 15,000 احادیث د دې بیان ورته شروع کړو چې اول دویم دریم په هغه ترتیب سره ورته هغه کړل ورته وایو چې کله دوی ته دا روایات وورول نو بس دی ورته تسلیم شو یاره نو بس بیا هر طالب راځي چې موږ زما دا کافي په لګو وره چې چېرته پکې کوم حدیث خو مې غلط نه لیکل. نو یو مرته راځي خپله کافي ورته وړاندې کوي، بله مرته راځي خپله کافي ورته مخې ته کوي. یاره ته زمونږ ملګری یې که نه یار خیر دی وګوره کوم ځای کې مانه غلطي نه وي شوي، دا هغې تصویر راته وښه. الله دا شان حافظه مضبوطه وله ورکړې وه. د دنیا قانون دا دی چې په دنیا کې الله جل شانهو چاته یو کمال ورکړي نو د دې کمال په بنیاد باندې د ده سره حاسدان هم ډېر زیات شي. د ده سره بیا خلک حسد ډېر کوي او بیا هر څه لکه دا پلانکې هسې به ځان یې مشهور کړی او څو ټکي یاد کړي دي بس خلکو پسې نه پوهېږي، بس هغه خبرې واوري به دوی چې بس هر څه درته یاد دي. نو امام بخاري رحمت الله تعالی علیه ته الله په لږ وخت کې ډېر لوی شهرت ورکړ، ډېر لوی علم الله جل شانهو وله ورکړ.
نو چې کله دته دا شهرت او علم په لنډ وخت کې ملاو شو نو د دې علماو ته ډېر زیات حیران او هر ځای ته به چې د تلونو خلکو به د ده ډېر لوی استقبال کولو نو یو ځل وی دی هغه ته راللو بغداد ته عراق ته رالو نو چې دلته راللو نو دې علماو مشوره وکړه چې یار دا ملا صاحب خو راځي خو ګورو چې دلته څه ورځي که نه دا ملا صاحب خو دلته کې را روان دی لږې ګورو چې واقعي دلته سیاد دی او که داسې خلکو کې مشهور شوی دی نو دوی داسې وکړه چې لس علما محدثین هغه مقرر کړل او لس روایات دي دوی ته ورکړل چې سند یو دی او متن بیل دی سند یو او متن بیل سند او متن خو پیژنئ که نه چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان دا چې کوم دي ته سند ویلی کېږي او متن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات دا متن دی نو متن د یو روایت او سند د بل روایت کړو نو لس روایتونه لس علماو ته حواله کړو په دغې طریقې سره د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه نه امتحان اخیستل غواړي امام بخاري رحمه الله چې کله کېناستلو ډېر خلک دی طلبه هم پکې دي علما هم پکې دي عوام هم پکې دي نو چې کله د یو طالب او استاد یې هغه شروع کړل چې استاد یې دا تاسو راغلي لږ پیدا به درنه والو دا یو څو روایات دي دا لږ درته اورم د دې متعلق تاسو سره یې واورم نو چې یو روایت یې ورته واورلو سر یې لاندې کړی ورته لا اعرفو لاندې ورته څه وایي لا اعرفو دویم دریم چې عوام واورېدل مړه خو استاد ته خو اسم نه ورځي یو استاد ته اسم نه ورځي لکه تاسو چې په روژه کې ختم کوئ نو مخکې قاري صاحب لګې وي هغه یوه دوه درې څلور پنځه سپارې وي خو شاته چې کوم حافظ پسې ولاړ دی یوه یا دوه فتحې ورکړي نو خلک څوک تکړه ګڼي دا فاتح هلکه وي دا ډېر تکړه دی وړوکی ماشوم دی د دې بل استاد نه تکړه دی هلکه ته خو د ازبټې کې ویل هغه پنځه سپارې درته وویلې نو خلک بیا هغه دوه ټکو ته ګوري هغه پنځو سپارو ته خلک نه ګوري نو دلته کې هم دا ورته چې لا اعرفو نو بس عوامو کوئی چې مړه استاد ته وایي سم نه ورځي زموږ استادان تېره ډېر تکړه دي دویم استاد ورته شروع شول هغه هم لس روایتونه بل اصل روایتونه پوره شول چې کله دا پوره شول نو امام بخاري بیا ورته رانیټ شو سیده شو ورته یې ملګريه تا او لس روایات ما ته واورو اول روایت کې راته دا واورو سند یې دا و متن یې دا و دا غلط دی دا غلط دی د دې د متن چې کوم سند دی هغه دا دی د دې متن سند هغه دا نو اول یې هغه غلط ورته بیان کړلو یو ځل یې واورېدلو او بیا د هغې نه ورته بعد صحیح سند یې ورته ذکر کړلو نو لس روایتونه یې دلته ذکر کړل لس یا بل ته لس بل ته لس بل ته علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي د فتح الباری چې کوم مصنف دی او مشهور معروف شارح د بخاري دی دې فرمایي چې حیرانتیا او د تعجب خبره دا نه ده چې د غلطي معلومه کړله یا د دې سړي اصلاح وکړله نوې تعجب او حیرانتیا په دې کې ده چې د اصل روایتونه په یو ځل باندې واورېدل هغه سل واړه د ده یاد په هغه ترتیب سره چې په کوم ترتیب دي ویلي نو چې کوم 1 نمبر والا دی هغې په 1 نمبر ورته ذکر کړو چې کوم سلم دی هغې ورته په سلم نمبر کې ذکر کړو ترتیب یې هم نه دی غلط کړی او په هغه سند سره چې کوم سند ته ذکر کړی هغه سند یې ورته ذکر کړی هغه متن یې ذکر کړی دی بیا د دې متن چې کوم صحیح سند دی هغه صحیح سند یې هم ورته بیان کړی دی نو دا د دنیا یو قانون دی یو دستور دی چې کله هم یو ځای کې یو کس ته الله جل شانه شهرت ورکړي الله ورته عزت ورکړي نو بیا د عامو خلکو د هغوی سره دغه شان لږ حسد او بغضونه دا ورسره پیدا کېږي نو امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په دغې وړوکوالي کې د احادیثو شوق او مینه او محبت الله جل شانه د ده په زړه کې واچوله او چې کله د ده په زړه کې دا محبت واچولی شلو الله جل شانه ورته دا شان مضبوطه حافظه ورکړله نو دې تر دې 14 کلنې پورې په دې خپل کلي وطن کې غیر چاپېره چې څومره علما وو او په هغه وخت کې چې څومره کتابونه متداوله وو هغه ټول د یاد کړل بیا د دې
نور لوی علم حاصلولو دپاره دی په 14 کلنۍ کې بیا د کلي وطن نه راوتی دی